الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر حضرات مشرانو سپنگیرو زوانانو او پدے جشن قرآن کے دے محفل قرآن کے راغندشو عاشقانو پتنگانو الحمدللہ کہ زمونگا پدے مسجد کے دخپل ددے جماعت هغه قاری صاحب چې هغه د ستاسې په غېږ کې لوبې کړي او د ډېرو مشرانو د شفقت لاندې هغه د قرآن عظیم الشان حافظ جوړ شوی او هغه نن ستاسې په دې جومات کې د قرآن کریم د ختم دا ډیوه برقراره وساتله او ورسره زمونږ د مولانا صاحب بچوړی چې هغه د قاری صاحب سره په ختم کې معاون او حافظ د دې دواړو ډیره شکریا ادا کوو محترمو دا ژوند یو امانت الهی دی او د دې حق ادا کول پکار دی اللہ جل جلالہ فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللہ جل جلالہ فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منگ دا کتاب دا قرآن عظیم الشان په میراث کې ورکو بندگانو خپلو تا خدا بندگان درې قسم دي فمنهم ظالم لنفسه یو دا قسم دی ومنهم مقتصد بل دا قسم دی ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بل دا قسم دی یو هغه خلق دی چې هغه فرائض و منځونو کې انتهایی کمزوري دي کله کړه او کله نه کړه روزو نیولو کې سکوتاه نه تینه کیږي نو یو دا قسم دی الله وی دا قرآن دیلم میراث کې پاتې دی فمنهم ظالم لنفسه یو دا خلق دی چې هغه د فرایض پروا نه ساتي او کله کړي او کله نه کړي ومنهم مقتصد یو هغه خلق دی
چې هغه درمیانه دي، فرض مونږ په خپل ټیم باندې او نور نفلی عبادات نه پاتې کیږي، دا فمنهم مقتصد دي. یو هغه خلق دي فمنهم ظالم لنفسه چې هغه د احکامو فرض او د واجب ډېر لحاظ او پروا نه ساتي، خو بندگان دي او مسلمانان دي. ځکه د اسلام نه غوړې استې نشو مونږ او تاسو ښا زمونږ څه کار دی. خو دغه خلق په ګناه کې مبتلا دي او د الله نه دي عفو غواړي او استغفار دي غواړي. یو داسې خلق دی. قرآن کریم پاتې شو الله رب العالمین دویم ډله هغه ده چې هغوی فرض مونځ ادا کوي، زکات ورکوي، حج کوي، خو نفل عباداتو کې لاندې دي. نفل عبادات شته دی نه، نو دا فمنهم مقتصد، دا درمیانه خلق دی. دریم ډله هغه ده ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، هغه ډله ده چې د فرایض او د واجبات او د سنن او مستحبات او خیال ساتي، ورسره د نفل عبادات او خیال ساتي، د مکروهات نه ځان ساتي، شبهات نه ځان ساتي. منګه مطالعه وکړه. یو ډله خو په سترګو باندې راغله ډومبم او پیژندله. نن معاشره کې داسې خلق دي روژه نیسي خو مونځ نه کوي، یو فرض ادا کوي بل نه ادا کوي. دا هم ډېر ولیدل فمنهم ظالم لنفسه. دویمه ډله چې ولیدله دا هم راته په سترګو باندې راغلله چې بلکل فرض مونځ د هغې نه بعد بیا نفل عباداتو ته ګوري نه، دا هم وکتله. ومنهم سابق بالخیرات، تلاشم شروع کړلو چې هغه جماعت پیدا کو چې فرض منځونه هم ادا کوي، نفلی عبادات هم ادا کوي، مستحبات هم لحاظ ساتي، مکروهات هم ځان ساتي، شبهات نمزان ساتي. من تلاش کو دنیا کم ډیر خلق ولیدل، خود چا په جماعتونو کم دا خلق پیدا نکړل. ډیر مدرسې ورپسې چان کړلې، غلبې لم راغستې دي. یا الله دا خلق راته وښایا، من دا خلق پیدا نکړل. نن خدا سے دور دی، هر سړی وایي خیر دی، الله غفور الرحیم دی. مسئلے آسانی، ځان تم آسانی، ما تم آسانی. ما تم وی ورزه خیر دی، تا تم وی ورزه خیر دی. بس دا دریم جماعت مو پیدا نکړو. تاریخ کتابونه م کولو کړل، هغوی راته وی زمونږ په غېږ کې شته دی نه. د سیرت کتابونه م کولو کړل، هغوی وی زمونږ په غېږ کې صفات شته، خو دا خلق شته دی نه. چیرته لار شو البدايه والنهايه، امام ابن کثیر وی دا لار شي او محبت کی د جناب رسول الله عاشقانو ګوري. چیرته چې عاشق وی دغه په دریم صفت باندې موصوفي، دا دریم صفت باغې کې ګورا. بس دا دریم صفت ته اوس ګوري. لال الجماعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام سیرت مو کلاو کو. کله چې د هر یو صحابي سیرت ګورو، قسم په خدای دی دریم جماعت کې موجود دی. ومنهم سابق بالخیرات، نفلی عبادات ته ګورا. نفلی عبادات ابل او یو مرګره وای مړه دی مولانه اوس دومره سخته کړې ده، اوس شپږ سپاری او پنځه سپاری، دا وای کوم ځای نه دی. بیا زمان نمبر پہ راغے ما ول زبدی اوسن دمو درېګا. قاری صاحب راته ویل دغه نه دی، نو صاحب لوی بلاوا. نو ما ول د خدای بنده سټ نه خو دې قسم په خدای درېګا زرا صحیح نه راتاویږي، دومره خو دې سټ غټ دی. اوس خپل عمل نشي کولای، بدبخته
په خلق اعتراض مکوا دا ته چې کوم خلق ګوري انت ته بګیزان شاهزاده او د ګلاب ګل ښکاری دا څه خلق دي تلار شه د پیغمبر علی السلام صحابه وګورا چې په رمضان کې هغه کوم عمل کړي موت ته درې قسمه طعام پروت وي څلور قسمه طعام پروت وي د پیغمبر علی السلام صحابه دا وی د جماعت درستخان وګوري چې درته ملاو شي څه پکې شته کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی مسجد نبوی شریف ته الله دې موږ او تاسو بار بار ورولي او مسجد نبوی دا د صحابه کرامو د محبت مدرسه وا الته صحابه مدرسه د محبت لوستلې وا هغه په طعام سکول هغه په لباس سکول هغه په صادر سکول مانن جمعه مانزه کې د انصاری صحابي واقعا بیان کړه محترم او صحابه خو ډېر لوی خلق دی زبیده دا عام یو زنانه دا د هارون الرشید ټبر دی رمضان مبارک ور باندې راغی زبیده ته خاوند ویل چې زبیده رمضان کې کم یو عمل پکار دی هغه ورته او فرمایل تا ته ډېر ښه معلوم دی وینا تاسو سره ډېر زیات معلومات شته کم یو عمل بهتر دی زبیده اعلان لګئی اے زما خاوند رمضان کې هغه عمل بهتر دی کم عمل چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او جناب محمد رسول الله بشریک باندې کولو زبیده ورته وی اے خاوند تو قرآن کریم تا گورا زبی در توی ما ورته وکیدا کمزه کی خطا کیگم ما توی دازه خطا دی کله چې قرآن کریم در تو اورما اے خاوند به بز قرآن کریم لاس کی اونی سما ترا ته قرآن کریم وایا زبیده ورس کی بیم د قرآن کریم ختم کولو شپکی با اللہ تا ادریدلا د قرآن کریم تلاوت بے کولو سلسلے ٹیم راغے ہارون الرشید دروازہ اٹھا کولا اے خادمی زبید سشلا وی زبید اللہ تا پسجد پرتا دا عزیزانو موچ ومنہم سابق بالخیرات دنیا کم ان قتل داسی دور راغے پٹکی باندھ اعتراض راغے درود بانی اعتراض راغے دعا بانی اعتراض راغے لاس کلولو بانی اعتراض راغے خدای من دا خلق چیرتا پیدا کو دا ثواب دروازی راتا بندی او دا گناہ دروازی راتا او دا شیطانت دروازی راتا او دا بیدبی دروازی راتا کھلاوئی زبیدہ رحمہ اللہ تپوس کی ہارون الرشید زبیدہ سشوا دا رمضان واللہ سمش پدا زبیدہ خادم اور پسیلاڑا سجدہ باندی پرتا دا زبیدہ جاری زبیدہ ویا الہ العالمین یا اللہ جنت میں پکار نہ دے یا اللہ حر و غلمان میں پکار نہ دی یا اللہ محلات میں پکار نہ دی خود عمر قدر کارو کا یا اللہ ماد جہنم نہ بچو ساتا ماد جہنم نہ بچو ساتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا ډېر لوی شان خاوند دی دا ډېر لوی علم خاوند دی دیتے ہو دا عالم واقعا راغله چې یو عالم د الله د دین د پاره په کوړو وهلی شوی او د بدن نه وینه او بیا د هغه کمیس باچای وخت هغه راځوړند کړی دی او خلقو ته وایي دنه عبرت واخلئ چې څوک زما مخالفت کې دغه به حالي امام شافعی رحمت الله علیه مبارک راو لګېدو یو چاته پیسې ورکې د دې عالم دا کمیس ته ما ته راوړو هغه لاړو چاچا څوکیدار هغه ته ویل داسې چل دی چې دا کمیس را باندې خرڅ کا 100 پیسې چې غواړي راوالو دا کمیس مې پکار دی هغه ورته ویل زمونږ څه پکار دی لري کوا بس دا 3 ورځې پورې باچا اعلان کړو چې دلته ځوړند کوي چې څوک زما مخالفت کوي دغه به حالي اوس کمیس ته وارزه پیسو باندې موږ څه درې کوا قدر زرگر زر شناحت قدر جوهر جوهر امام شافعی رحمت الله علیه ته کمیس سړی راوړو چې پیسې خو وانه غستې وای خدای دومره پیسې چې ما د زړه نه ایستلې دا ټولې تواله په دې کمیس څه کې
रुणु वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। इमाम शाफिई पर रमजान के शपेता खत्म न कवल मंग यौ नशु कवले च मंग पर अइम्मा अरबाओ इतराज न को बल बस को च मंग पर इमाम अबू हनीफा इतराज न को बल बला सुगी चाहे इतराज न की। अजीजानो द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस थे जमा जमाना गोरादा जमा द सहाबो जमाना गोरादा और द सहाबो जमाने पसे ताबीईन और तब ताबीईन जमाना गोरादा। आजम से मुबारक मदरसा की खबर कवला चे द बगदाद के दा दरवेशान रा ओलगेदल आओ सलर उठाई बया गस्तला सलर उठाई गर्म बेना गस्तला बाजार के बगर जेदल तंदूर वाला तबरारल हुई हजरत दा बेगाने रोटे राको पैसे वाला न बेगाने रोटी तंदूर वाला खुसम चाहता वर्क कई अरे वो दरवेश पर हाथ लो बगदाद के आओ तंदूर वाला तबे आगा परुने रोटे राका बाचा ता खबर लाओ जदी सड़ी बाने दे खल्क बाने से चल शुए दा जमाअत रा वाली दा मुलायन दरवेशान आगा दरवेशान लाल बाचा तो दरेदल व बाचा से जमन सकार दे खुदे रोटे की कमाल ला दे नंच कमर रोटे पखदा परुने रोटे दे दे न खदा जका यौरस द नबी अलैहि सलाम जमाने तनिज देदा। अजीजानो पुलिस पिंगिरु तम उगोरे अवजान तम उगोरे मंगदान तर तगरुजु पर चरा का इजाजत राका गुर्दी में खराब दे रोजा खुरमा सवर्त मुला से फतो आसान अकड़ा सवर्त डॉक्टर से आसान अकड़ा अरसली जान सर मोहर अचौले दे सोच सके आगा कई इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह यो डॉक्टर आगे वरतवी ए इमाम शाफिई सा तकलीफ सेवा दे तिलावत कम का वरतवी ए दुखदे बंदलार शान जरूर जोड़ी मां बीमार नहीं मां तचमा दा अल्लाह किताब न मन के त डॉक्टर नहीं जमा को बीमारी बांधे पोई नहीं ए दुखदे बंद परहेदा चिद अल्लाह दी किताब तिलावत को मां इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह शपेत खत्म बकौल शागिर्दी तपूस की पदी कमीज बांध सके ये कमीज बांधे क्या कमीज बांध सके अल्लाह की दिन वाले वरतो एख मरगरिया ए जमा शागिर्दा चिकल ज वफात शमा द कफन न लांद रात दा कमीज न बांध केरा दिस कमीज बांध विनी दी द इंसान विनी वर बांध प्रति दी दाब विन जमा वरतोई विन जयमा दा कमीज मा त कफन लांद केरा पदे सके वही बचुड़िया कलच कब्र त फरिश्ते रा तराशी जबर तवे मा अमल देर कमजोर है दे मुंज में कमजोर है दे रोजा में कमजोरी दा तिलावत में कमजोर है दे खोया अल्लाह ए रबा मादियो आलिम कमिस्ता तो वसीला के रावड़े दे मादियो आलिम कमिस दरता वसीला के रावड़े खुदाया का मा उबखी पदगियो अमल में उबखा चमा दे आलिम कमीज चस्ता द रजा द पारा पागे बांधे कोड़ो दागुने लगी दिली दे विनो दा कमीज में वसीला रावड़े इमाम शाफिई पखपल अमल बांधे तकिया ओने लगोला खुद खपल द बखरी द पारे द आलिम कमीज वसीला को चाहते तपोसो को दे आलिम दा कमीज इमाम शाफिई तो तावरी जान द पारा वसीला को वो दे अल्लाह रब्बुल आलमीन त रोजाना पर नपलु की पिंजल सिपारे रोजाना लोस्तले नपलु की पिंजल सिपारे जमरगरो तवम जमा किताब की रुखसत पढ़ेर कम भी फजाइल बड़ीर हुई बेबरोजा चिरतराजी अबू मुस्लिम अल खलवानी रहमतुल्लाह अलैह रुश्दुल कुरान रागस्ती वैदा अबू मुस्लिम अल खलवानी रहमतुल्लाह अलैह ताबीई दे सोग दे ताबीई चाहता हुई चे सहाबाई लिदली तब ताबीई चाहता हुई चे ताबीई लिदली अल्लाह दे मंगो तासे ता पखोब के दाखल खोदल रा नसीब के तासे के बड़े रो सहाबाई किराम लिदल इंशाअल्लाह हमारा अकीदा ना देरो में इंशाअल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदल खुदे दे मंगो तासे ता बार बार खोदल नसीब की
امام الانبیاء. الله اکبر. لوی شان او لوی مرتبه الله ورکړي. بهرحال تابعی هغه چاته وای چې صحابه یې لیدلي. ابو مسلم الخلوانی رحمت الله علیه رمضان کې تراویح وکړل او باري تقریر وکړو. باچای وخت کې درې صفاتو. یو هغه دا عادت داغه چاغه بزان تا یو ګرجه جوړه کړي وا او پاغي کې به خپل کسان کې نه ولیو او هغه به روزانه دا आवाज کولو چې دا اسود اندلسی دا پیغمبر دی نعوذ بالله من ذلک. بس کسان برابر کړیو ځانته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه چلاړو دور ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې دا فتنه را اوچته شو ارزه کې بسړی را اوچه شو ز پیغمبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ډېر لوی سردردی سره مخامخ دا خبيث درنګ تک تور مردار شکلو د اعلان کول ز پیغمبر. ابو مسلم الخلوانی رحمت الله علیه تراو کې ختم لوستلو سورہ طه تلاوت کولا 14 سپاره کې خبر ورته راغی چې پلان کې باچا هغه خلقو ته ګرجه جوړه کړی دا او د نبوت اعلان کړي. هغه ول د ختم نه وزدا ضروری ده. لاړو باچا ته مخامخ ودرېدو ورته وی تلعینی کاذب کافر زما په د جانان په مقابل کې زبل پیغمبر نه منم او چې څوک د نبوت دعوه کوي دا کافر دی او لعین دی. دیتا علم وی خوا الله دې زمونږ داسې علم نصیب کړي. علم دیتا وی ما طالبان ته ترجمه کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به سړی راشي ډېر لږ علم به خو مقام به ډېر اوچتي. صحابه ته اوس کې دا څوک به وي دا به هغه عالم وي چې علم یې لږ کړی خو عمل ور باندې دومره ډېرو چې د علم نه د هغې عمل سوا او درون وختلو. الله دې زمونږ هغه حال نصیب کړي. اوس خو ارجع دومره سیبه یو خو د خدای د بدو سترګو وساتي مفتیان حضرات الحمدلله ډېر زیات دي مفتیان حضرات. اوس لا پکې بل کتابونه جدید فقه دا پکې جدید دا نوې کتابونه هم راوځي ان شاء الله. خلق لګې دي تاسو حج ته خدای بوتله لګه حج کې دا مسه اوس مینا کې څوک شپې نه کوي اکثر راجیان نه دي بس سیبه چې شیطان اولی بس بلډینګ ته لاړ شي بیغمه پراته هلته خدا مفتین ډېر دي او کس نه ما تپوس کوم هلته ولې رانغلې مینا ته یاره چې مفتي صاحب ویل چې خیر دی سنت دی سباک نشته دی. ما مې ارور ته ویل مالې مرګري واوره مفتی صاحب ورته چې سنت دی خیر دی سباک نشته. خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې شپه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مینا کې شپه کوي. عمر رضی الله عنه مینا کې شپه کوي. علی المرتضی مینا کې شپه کوي. د اوس وخت اجي صاحب ته مفتی صاحب وي خیر دی نه داسې خلق دي ښا خدای نه ویریږئ. یاد ساتئ خپل عقیده مه پرېږدئ. بس د 1400 کال وړاندې عقیده مه پرېږدئ. داسې مولا به پیدا کړي چې باچا ته مخامخ چې ته کاذب او لعیني داسې به پیدا کړي مولا ورځي ورته وایي خوره روجې خوره زه دې شاته ولاړ یم که نه زه دې مسلمان یم. اوسني مولایان داسې دي موږ خلکو ته روجې خورئ موږ سره دا ټکټونه شته جنت ته به ځئ د خیره سره او ته څه مال راکوه او روجې خوره. عزیزانو دا د مولا روجه نه ده دا د خدای روجه ده دا د ډاکټر روجه نه ده دا د الله روجه ده. ابو مسلم الخلوانی رحمت الله علیه وی مال د مصلی د ختم نه اوس د باچا مخې ته ودرېدل لا ډېر ضروری دي. باچا ته وی لعیني باچا ورته وی ښا اے سړیا اے ابو مسلم الخلوانی دا اعلان د نمرود مخکې ابراهیم علیه السلام کړو. د ابراهیم علیه السلام حال څنګه شو دی ورته وی زه د ابراهیم علیه السلام په ملت ما هغه حال ته زم تیار ما ورته وی ابراهیم علیه السلام خو اور تلاړو دی ورته وی زم تیار ما خو تا پیغمبر نه منما. اعلان کوي باچا اوري ورته بل کړلو. ابو مسلم الخلوانی رحمت الله علیه د لاس اونیولو لاسونه ورته شاته واړول او په منځ اور کې لرګې ټکواله هغه پورې په ولاړه وتړلو چار چاپیره لرګي تینه کې خودل تله ورته ورته کړو اور چار چاپیره بلیږي خلق راضي
سوچ دی باچا مخالفت کی د پیغمبري نه منی حال به د ابو مسلم الخلوانی وی وعاشقان وی ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. دا خلق اوس نشه پیدا کوله دا به التزی. ابو مسلم رحمت الله علیه لڑکی پوری تڑلے دا سیغ نیغ ولار دے اور لمبے تاوی کی تینا چار چاپیرا خلق انتظار کئی کہ سباب ایرہ پروتی. ابو مسلم چکلا خلق لارل اور بلیگی دے او اللہ تسوئی یا الہ العالمین زما چی اختیارو مالا سندنا ملاندی خود لیو زما چی اختیارو ماتا تتندے پسمک لگولو یا الہ العالمین زخو آغا قرآن ختمو مان چکم قرآن میں تراؤ کی لوستلیو نیمہ ترسیدلے دیں وگن تلا سڑلے نشی نیت کی ہوئی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. سورہ طٰہٰ شروع کا قرآن کریم طٰہٰ نیمہ ترسیدلا ابو مسلم الخلوانی رحمت اللہ علیہ باندی در رب العالمین دخوانا تجلیات روان دی. ابو مسلم رحمت اللہ علیہ طٰہٰ ختم کڑا ورپسی انتر دیج سورہ نورم خلاشو شلمی سپارے تا یوشتمی سپارے تا سورہ یاسین تا چو ارسید دیزے تا اليوم نختم على افواہهم وتکلمنا ایدیہم وتشہد دینا بعد دیزے تراغ وامتاز اليوم ایوہ المجرمون. ابو مسلم رحمت اللہ علیہ پہ جڑاشو چیا الہ العالمین اے کریم ربا اعلان بکی گی اللہ بوئی مجرمان جدا شئی دنے کانونا خدا ایسا بچا سرزم ہو رہی اور کے ولار دے وہی خدا ایسا بچا سرزم تب بچا سرزی تب دا نبی علیہ السلام عاشقان سرزی وہی جلل پا ولار باندی پا دو رکاتو کی پا اشارہ باندی سجدہ پا اشارہ باندی رکو پا اشارہ باندی قومہ و جلسہ او داغین بعد چکل اشپا سلس اللیل تلارا پینزل سپاری ختم شوی داغین بعد اللہ رب العالمین تا پا ولار باندی دعا اکرچی اللہ زبستا دا احسان حیر نکم الہ العالمین مالا دا نجات لارا تبرابر کا ما خویل ما ستا پا مینہ کی اور برداشت کو ما دا ناموسی رسالت دا پارا اور برداشت کو لاسونا کلاو شو ابو مسلم الخلوانی رحمت اللہ علیہ لارا کلاو شو دا اور پا مینز کی روان دے مدینی طیبی طرف تے روح ورکو ونا لارا کی راغلا یہ ونی لاندے ابو مسلم پروتے دلتا سبا خلق رازی اور مردے گوری چا ابو مسلم با اڈو کی سنگ پراتی داغی سر بسنگ لگی دلے لرگے ولار دے پڑے ولار دے اگا پڑے چی دا ابو مسلم دا بدن سر لگی دلے اور اگا پڑے لرگے ندے سیزلے اور پڑے لرگی بانی زور ندے رسی دلے ولی چی دا لرگی نسبت او دا پڑی نسبت دا چا سر راگے دا اللہ دا محبوب دا عاشق سر راگے چی دا اللہ دا محبوب عاشق شی قسم دے چی دیوال سر اولگی دی دیوال با نقصان ممومی ونی سر اولگی دی ونی با نقصان نمومی. ابو مسلم الخلوانی ونی لاندی سر کے خودو شپے واہلی را اور کی شپتی رکڑے خوف کی ورطا امام الانبیاء راگے اے بچیا نور دلتا موسے گا رازہ زما کلی تراشا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اغدر تا انتظار کے ولار دے عزیزانو ابو مسلم روان دے مدینی منوریتا نبی علیہ السلام دا ابو بکر صدیق او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہما خوب تراغے ورطوی پاسے گئی زما یو عاشق را روان دے چاچے تراؤ کی نیم خط اولو استلو ختم او نیم ختمی پا اور کے زما پا مینہ کی پورا کرلو اوی حیران دی چو خدا دا بسو کی چو پا اور کے دا قرآن کریم پینزل سپاری ختمی کری محترمو دا دیتا عشق ہوئی نو دا خلق دا نه بیانی دا ولی نه بیانی زکر نه بیانی جلتا خود خپلا نشتا خپلا خالی لو خیده. عزیزانو ابو مسلم الخلوانی رحمت اللہ علیہ چکل مدینی طیبی تا ارسیدو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخ تراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې ورته څنګه وصیت فرمایلو او ما غرنګي مسجد نبوی ته بوتلو او ورته وی اے ابو مسلم الخلوانی اوس به ته په مدینه منوره کې د مسجد نبوی په منبر کې او درېږي او اقش پاره سپاره کتاب په اور کې لوستلې وي هغه شپاره سپاره مونږ ته دلته به اولولا سوارلس پینزلس سپاره ابو مسلم الخلوانی رحمت الله علیه هغه په مدینه منوره کې ختم کړي عزیزانو ابو مسلم الخلوانی اور اونسېزلو ولی دو نسبت رالل یو نسبت ناموس رسالت او بل نسبت د تراو ختمنا باچا هغه دغه افضل وګڼل چې یو ظالم باچا ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت باندې هغه حمله کړې ده د عبادت د تراونه دغه عمل ورته بهتر ښکارا شو محترم نن مونږه jihad خلره خبره ده بلکې مونږه ختم د قران کریم هغه تم برابر نه یو تراونه علاوه عزیزان قران کریم راوالی حضرت سردار کونین صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے جبرائیل امینا الله ته وایا زما امت ته پر رمضان کې یو خاصه وظیفه راکا چې زما امت هغه وظیفه کوي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه الله فرمای حبیب الله ته وایا چې ستا امت ته چې زکه مو وظیفه در کوم دا زمام خوخه ده او دوی ته وایا چې تاسو ملولای اکمه وظیفه ده د الله د قران کریم تلاوت محترم تلاوت کوي زنانو ته دا موقع تلاوت کوي سړو ته دا موقع 15 منټه قران کریم را اخلي عزیزانو درې شیانو ته سلور شیانو ته کتو ته ثواب دی یو قران کریم کتو ته ثواب دی یو بیت الله شریف کتو ته ثواب دی یو د عالم مختکتو کې ثواب دی او یو د مور او پلار مختکتو کې ثواب دی مور او پلار هر وخت راځي ورته وایا اے موري اے پلارا زما نفلی عبادت اټول اویزان ددی کتما وبخي زما اعمال به بر لاړ شي عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه مور تراغه مور توي اے موري ما ته دعا وغواړه او ته بچي څه دعا غواړي ما ته د ایمان دعا وغواړه چې الله زما ایمان حفاظت فرمایي ورته وي بچیا ستا ایمان حفاظت الله کړي ورته موري تا ته څه پته ده وي بچیا تا نه زه خوشاله یم او زما د نیکه روایت ته عمر رضی الله عنه ورته خی زمانی کبه فرمایل چې د کم بچینه مور خوشاله پلار ته خوشاله داغه ټول اعمال د کېدونه بعد ډایرک الله ته رسیږي او فرشتو ورته غیږه پرانیستلی وي عزیزانو مور او پلار خوشاله ساتي دارنګي د سپینګیرو عزت کوي د مشرانو علماو عزت کوي او بالخصوص دا جون یو الهی امانت وګڼي نن د رمضان المبارک ولسم شپه ده په سبا ورځ باندې د بدر میدان کې سردار کونین د لوی دشمن د صفر طاقت مخه تراوتلو ابي جهل بسباتا په ولسم رمضان باندې جهنم تلېږي عتبه به جهنم تلېږي شیبه به جهنم تلېږي او د بدر د میدان نه د نبی علیہ السلام عاشقان جنت ته ځي محترمو د بدر میدان کې نن شپه پیغمبر علیہ السلام سبا د پاره لخر برابرۍ فوجونه برابرۍ موت ته تکلیف دی اوس به کور ته لاړ شو سر به ولګو ګنټه 2 غنټه بعد به مو کور والا راشي او به مخوځي پاسه کې پښمنه وکا او به پرتی وي پي پرتی وي مستی پرتی وي ولسم د رمضان شپه دا سردار کونین علي صاحب ته وای اے علي صحابه سره وګورا څه انتظام شته کنا علي رضی الله عنه وای زبدري سو او دیارلس صحابه باندې او ګرځیدلم ولس بتکو کې او بوي نور ټول تشویو زراغلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس بتکو کې او پاتې دي او ختم دي محترم سردار کونین خپل بتکه را واغستو او ګوته مبارکه پکې دننه کړه او الله ته سر مبارک اوچت کوي فرمایل یا الله د بدر میدان کې هغه خلق ولاړ دي چې د اسلام جنډه د دوی په لاس کې ده کله دې خلق د لاسونو نه د اسلام جنډه پرې وتا قیامت پورې به دا جنډه نه اوچتيږي الله کریما خدای اړومبه په تشبتکو کې اوبر اډکه کا چې دوی زړه خوشاله شي نبی علیہ السلام دعا کولو نه بعد هر یو صحابي خپل بتکی ته ګوري چې د سر نه اوب اوړي هر یو ګوري د بتکی د سر نه اوب اوړي
هر یو صحابي خوشاله دی زما بتکه غډکته سرت کولاو کې لکه چینی بګرا فټ کېږي داس چینه را روانه ده هر بتکه او بار را ورځي او وبسنګ وبدي دیو عاشق خبر درته کوم جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نومي دا د نبی علیہ السلام ډېر لوی عاشق دی ډېر لوی شان الله ور کړی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي وې دغه بتکوتا د دنیا او په ملاو نوي دی بتکوتا د حوض کوثر نه او په ملاو شولې یو صحابي بیمار دی او په مبارکي خلی ته ونیولې فوراً پکې حیات او صحت راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمه ته لاړو وی فرمایلی یا رسول الله بیماری می سیوا وا سر برا باندې ګرځیدلو سر بولی نه ګرځي اے د خدای بندا د اړرو جدا د بدر میدان دے پنار دې روجنی ولدا ورته وی یا رسول الله کلمش پتکینه او بخلی تروللې بدن ته خوشحالی ملاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا او بچ چا اوس کله د حوض کوثر او به ورته نصیب شي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای وای کدا چا مشکل رفقیږي نه د چا مشکل نه رفقیږي د چا یو سخت کار دی حل کیږي نه د چا یو سخت مسله ده حل کیږي نه د بدری صحابو د لس صحابو نمونه دیوالی او رب العالمین ته دی وسیله کی الله به ټول مشکل پوره کی قسم په خدای لس صحابه خډیر دی زما د خدای په ذات قسم وی د بدر د صحابه کرامو د اوخانو د خپې خوره چې الله ته وسیله کما ان شاء الله زما مشکل به الله رفع کوي زما د زړه هغه आवाज داده چې هغه اوخان چې کوم د بدر میدان کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه د خپل لاندې قسم په خدای داغي د خپل خوره هغه چې وسیله کې الله به د ګناه معاف کوي محترمو د نبی علیه السلام صحابه د سبا ورځې د پاره تیاری نه کوي سبب ابي جهل میدان ته راوځي او د بدر په میدان کې نبی علیہ السلام بنفس نفیس ولاړي د لوی صفر طاقت خلاف پا نبی علیہ السلام او صحابه جنگ میدان ته راځي ابي جهل با مرداریږي عتبه با مرداریږي شیبه با مرداریږي امیہ ابن خلف با مرداریږي عزیزانو دا هغه ورځ وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سبا باندې مازیګر نبی علیہ السلام د ډېرو ډکو خلونا گردونه په مخ مبارک پراتو یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مخ مبارک باندې کپڑا وخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولار دے یو بل صحابي را منډه کړه ورته وی دی خوا کا کپڑا خپل جبه مبارک را اوستلا او د نبی علیہ السلام په تندی مبارک باندې اومغلا وی دا ګرد کپڑے نه ده دا چې زما مهدی تراشی نبی علیہ السلام ځان ترانه زیکو وی پتا د جهنم اور حرام دی ولی پتا باندې د جهاد د میدان ګرد هغه ستا مهدی تلاړو ستا مهده به د جهنم د اور نه په امن کې وی عزیزانو سبا ورځ بموت امر جتیرو من اوس حالات بداوی چې خدای ګرمي بوي سبا کو قسم نه د ټولو نه